مدینہ منورہ ہو پزړه میرا وریږي مدینہ منورہ ہو والله کمه هریږي مدینہ منورہ ہو والله کمه هریږي مدینہ منورہ ہو بس دا غیو مقام دے چسانی یہ چرتنیشتا بس دا غیو مقام دے چسانی یہ چرتنیشتا دا عرش نهم پڑقیگی مدینہ منورہ ہو پزړه میرا وریږي ملګرو خوش اوازی د الله جل شانه له طرفه یو انعام دی خو دغه خوش اوازی تاسو کتلی دي چې هغه زیات داسې خلک شته دی چې هغه په ټپا په چاربیتا یا په سندرو باندې استعمالی بیا داسې خلک هم شته دی چې هغه خوش اوازی د نعت په شکل کې او د حمد په شکل کې د الله جل شانه صفات او د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دغه درانه لفظونه تاسو ته دغه خوش اوازی در رسی پخوا کې ناس ډیر زیات محترم جمیل تراب صاحب کم چې د تیمرګری د ډیګری کالج سره خواته تعلق لري ما نه زیات خلک تپوس کوي نوید به ستا سره چې کم ایپ ته چې په ځان لا ناتونه جوړې یا په دغه نظمونه جوړې دغه ایپ مونږ ته راولېږه هغه ایپ ما سره نه دی ملګرو هغه نظمونه هغه خوش اوازي هغې له رنګ ورکول جمیل تراب بی دغه ماله کوي نو نن به د جمیل تراب بی نه خوش اوازی به د دوی هم تاسو سواورئ الله جل شانه ورلره ښکلې غړۍ ورکړې ده بیا دغه غړۍ د نعت او د حمد په ذریعه باندې استعمالی چیرې ثواب مې وشي د هغه خوش اوازی ماله چې الله جل شانه کوم انعام راکړی دی چې د دې نه ماته عذاب جوړ نشي جمیل تراب به ستاسو د ټایم نه راکول یو جهان مننه ډېره زیاته مینه م راسره وکړه ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله نوید درمانی صاحب الله دې تاسو خوشحاله ساتي او الله مو کامیاب لره چې تاسو د هغه تخبین رالی باجوړ ته او بیا د باجوړ نه بیا زمونږ ځای ته بیا په موټر سایکل رالی نو د هغې ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه ستاسو د راتګ جمیل تراب بی زما چې کله د باجوړ د راتلو ورځې نو ما د کتونکو سره شریک کړي مو چې ورځې دي نو ما د ملګرو سره دا واده کړی و چې د دین په نسبت باندې به ملاقاتونه کوو نو نن ستا سره هم دا ملاقات د دین په نسبت دی ته چې نعت و حمد به موږ وایو چې هغې ته داد میلاو شي بس الله مو خوشحاله که بلکل ولې نه چې تاسو دومره په دروند دغه زمونږ خواله رالی د هغه لرې ځای نه ډیر ناممکنه خبره وه ما ویل چې یاره نوید بای به زمونږ سره راشي زمونږ خواله به راشي یا نه خو بس په دې مونږ ډیر خوشحاله یو چې یاره زمونږ یو اواز اوچتی او بله نعتخواني چې کوم دی دا خو د هر سړي د زړه خبره ده دا د شوق خبره ده نو الله یې تاسو خوشحاله ساتي ډیره جمیل تراب بای د څومره وخت نه نعتونه وي زما خو تقریبا ما چې شروع کړې ده د 2018 نه ما شروع کړې ده پیله نظم ما ویلی و نو بیا کسانو هم ډېر خوښ کړی او زما خپله مړه ده چې یاره زه بیا شروع وکړم مزیده خوم نو تقریبا 2018 نه ما په نظمونو شروع کړې وه پیله نظم ما ویلی و نو هغه ملګرو هم خوښ کړی او زما خپله ما اواز خوښ شو ما چې یاره دا خو ډېره مزه کوي او د دین کار دی نو زما خپله خوښ شو او نورو کسانو هم خوښ کړی او بس بیا نعتخواني د هر چا د زړه خبره خو بس بیا هم دغه وکړو چې یاره مزید بس وایو او کاروبار څه کوئ تراب بی کاروبار خو بس یو وړوکی شان دوکانګی دی مالک هم بل دی خو بس هغه صرف زه پکې په تنخواه کار کوم تاسو له تنخواه درکوي څومره بس دغه 10-12 هزار روپۍ تنخواه راکوي نو ګزاره پکې کېږي
نو بس یاره ګزاره پکې نه کېږي. نوي درماني صاحب خو هغه څه ګزاره بس روانه ده، څه ټکه پکه روانه ده. نو که داسې څوک اوس تا زمونږ ویډیو ګوري چېرته ترې ملګري خواوشه داسې تاسو له ښه غوندې نوکري درکوي چېرې زه دا کار هم اسان دی او زمونږ سره راځه جاب کوو نو کوئ؟ یاره ولې نه کوو، مونږ خو دغې ته تیار نه سي. مونږ وایو چې یاره زمونږ څوک دغه کړي نو د دې مونږ ډېر لکه دغه کوو، سوچ کوو چې یاره وشي نو ښه به وي. انشاءالله کیږي به ډیر زیات مینناک ملګري دي زما، ستاسو د اواز به لرې پورې ورسوي. جمیل تراب به د ملګرو انتظار ختمو، اوس به انتظار یې چېرې جمیل تراب به زموږ سره څه شریک کړي. نو بالکل ولې نه، ستاسو له مې یو نظم لیکلی دی، د هغې به درته یو دوه کړۍ، یو به سرنامه او یو کړۍ دوه به ورسه داسې ووایم. ځینې خبرې مونږ نه هم پټې ساتې، دا خو دې ما ته څه ذکر نه و کړی. نو بس یاره دا خو د هر سړي د زړه خبره وي که نه، د خوشحالۍ خبره وي. هر چا سره د هر سړي یو محبت وي، یو بیل شان. ستا سره به د نور چا نور څنګه محبت وي، زما رسه نور څنګه دی. نو د هر سړي خپل سوچ وي. خوشحاله شي، قدرمن شي. زه ارشاد نظم څه داسې دی چې نو مې خور شوې په جهان ګورا، د ټول عالم ورته حیران وګوره، نوید ارمان په شان ځوان یادوم، زلیند ستوری د اسمان یادوم، لوړې جذبې ته یې سلام کوما، ډېر په ادب او احترام کوما، زمونږ داسې یو رهبر دی که نه، دا د هر چا د زړګي سر دی که نه، دغه خبره یې ښکاره کړې ده، په سوشل میډیا یې حق وینا کړې ده، ځکه یې زه په هر میدان یادوم، زلیند ستوری د اسمان یادوم، نو مې خور شوی په جهان وګوره، د ټول عالم ورته حیران وګوره، نوید ارمانی په شان ځوان یادوم، زلیند ستوری د اسمان یادوم. ډیره زیاته مننه جمیل تراب بھائی، او بیا خصوصا څومره چې هم کتونکي ما ګوري، زه ډیر زیات خوشحاله شم ملګرو چې داسې قسم خلک زما سره مینه ساتي. دا برکات د چا دي؟ څومره چې هم دی وخت کې مونږ ملګري ګوري، دا د دغه ملګرو برکات دي. نو د ټولو یو جهان مننه کوم، او تراب بھائی تا زما سره دومره مینه وکړه، د دې الفاظ زما سره نشته. بس دا خو د هر چا د زړه خبرې. ما خو تاسو ته د ویډیو په اوله کې وویله چې یاره ستاسو زما خپله ملاقات ډېر ارمان و چې یاره زه د نوید ارماني صاحب سره ملاقات وکړم، او خپله موږ دومره اوچت خلک نه یو، خو هر تاسو چې څومره اوچت یې قسم دی تاسو ته موږ د سر رسېدی نه شو. یاره تاسو په الله اعتبار وکئ، لکه تاسو چې څنګه ما تاسو هلته ما ولیدی نو په ایمان چې زما د خوشحالۍ نه بس هېڅ خندا باندې وم، نو ډېر بس خوشحاله وم تاسو ته. ملګرو سره یو نعت یا حمد چې څه په تا باندې خلک یا تا خوښ وي په دې خپلو نظمونو نعتونو کې یا حمدونو کې، نو ملګرو سره شریک. نو زما یو نعت خوښ دی، هغه به د ملګرو سره شریک کړم، ډېر ښکلی دی، انشاءالله د دوی به م خوښ شي. ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، رضوان راشه راشه نو بهارو وینا، ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، ښکلې مدینه مې د سردارو وینا، اوچتا په دنیا کې مدینه منوره ده، پدې کې د حضرت رسول الله ښکلې روضه ده، پدې کې د حضرت رسول الله ښکلې روضه ده،
بیعت ربنو ترا تمام خارو وینا خکل مدینه می د سردارو وینا خکل مدینه می د سردارو وینا. نو زو پروګرامونه د سیار زینو ته چې څوک وای بالکل ولې نه نمبر کوم ملګرو سره شریک کو که چېرته څوک رابطه کوي نمبر به ان شاء الله تاسو په دې فیسبوک باندې مینشن کړئ او زه به هم درته ووایم زما دوه نمبرې دي یو د 0345 38 95 461 دویم نمبر د 0343 44 67 649. جمیل تراب به اخر سارمان وي په زړه باندې نو دې وخت کې د الحمدلله ډېر پښتانه ګوري بس یاره نور خو مې څه ارمان نشته په زړه خو دغه مې یو ارمان پر زړه دی چې یاره بس لکه سټوډیو مې په زړه ډېر ارمان دی چې یاره زما خپل سټوډیو وي او دا خوشاوازي د سټوډیو دغه درځي طریقې هر څه نو بس بالکل ولې نه راځي یاره څه ناسم زده کړي دي دا چې کوم سیستم تاسو کوئ دا په موبایل باندې کوئ دا اوس چې کوم تاسو له کوم سیستم کوم دا زه په موبایل کوم ماشاءالله ملګرو ګورئ الله جل شانه ورته دومره ذهن ورکړی دی دومره غریب هغه خپل محنت کوي چې په موبایل باندې په داسې طریقه ریکارډینګ کول نو ماشاءالله انشاءالله العزیز الله به رحم وکړي ښه صحیح شو ان شاء الله خوشاله اوسئ آباد اوسئ ډیره زیاته مهرباني جمیل تراب بھائی موږ له ټایم راکړو ډیره زیاته مینه وکړه ډیره ښکلې میلمستیا یې وکړه موږ د هر چا د خپو خاورې یو هیڅ هم نه که څه یو د داسې قسم خلکو د وجې یو ستاسو د وجې یو که چېرې تاسو موږ ته په درنه سترګه نه کتلی زموږ سره مینه نه کولی نو نن به موږ هیڅ هم نه وی نو زه د ستاسو د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم. جمیل تراب بھائی یو مخلص انسان دی د یو ګیله وکړه یو خبره وکړه چې نوید بھائی څومره هم د دې سیډ سوشل ورکران دي نو موږ له داسې خاص لیفټ نه راکوي دا خلک راوچتول دي دا خلک ښکاره کول دي ځکه دا د دین د خدمت خلک دی څنګه چې مونږ په سوشل میډیا باندې یو کس راوچت کو زه د چا نوم نه علم ځکه زمونږ پښتانه بیا وایي ویره پلان کې یاد کو د هغه نه سوځي زه د هېڅ چا نه هم نه سوځم خو دا خلک هم راوچتول غواړي دوی له مینه ورکول غواړي کوم شعرونه چې مې سره اول کې خپل شریک کړل د مدینې منورې انشاءالله دغه نعت په ستاسو سره شریک کوم خدا صرف اور صرف د تراب بھائی ارمانو چېرې دغه یو دوه کړی زما مخکې ووایه چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته تاسو باندې د تراب بھائی اواز څنګه ولګېدو کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړو د تراب بھائی د زړه دپاره دا ویډیو خامخا شیر کړئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان